زمانم مفتی احسان الله دی د کی سره تعلق ساتم. وټ دا یو شرعي شهادت دی، گواهی ده او د هر مسلمان د لپاره وټ پول کول پکار دی، قانوني حق دی. د وټ حیثیت باره کې مفتی شفیع رحمت الله علیه، مفتی تقی عثماني صاحب ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه ډېر تفصیلی خبره کړې ده. هغې نه دا معلومیږي چې دا وټ دا یو امانت دی، دا یو گواهی ده او په دې باندې بلسازي کیږي. لیکن زمونږ خلک وټ پول کوي هغه صرف د سړک او د نالو دپاره یا د بجلو وغیره دپاره پول کوي. دا خو د خلکو خپل حق دی چې هغې ته ملاو شي. نو وټ چې ورکې په دې طریقه باندې ورکول پکار دی چې په هغې باندې اسلام سازي وشي، په هغې باندې د خلکو د شریعت کارونه وکړی شي. د دې وجې نه علما کرامو لیکلي د وټ 3 حیثیت دي. یو وټ شهادت دی او شهادت چې چا صحیح ورکو هغه پای کامیاب شو، چا چې بد گواهی ورکړه نو بخاري شریف کې حدیث دی چې د دروغ شهادت د کبیره ګناهونو سره او د شرک سره شمارل کړی ده. او دویم نمبر وټ چې کوم دی د وټ حیثیت هغه د سفارش دی او د سفارش باره کې قرآن مجید کې راځي چې چا سفارش وکړو نو د هغې فایده به هغه ته میلاویږي، د هغه نیک اعمال به ده ته راوړي. که چا د چا بد سفارش وکړو نو د هغه بد سفارش په وجه باندې د هغه سړي بدي به هم د په تله کې اچولی کېږي. او دریم حیثیت د وټ هغه د نمایندګي وکیل دی، یعنې یو سړی چې چا له وټ ورکوي ګویا دا خپل نماینده وکیل سازوي. نو چې کوم یو کس چا وکیل ساز کړو نو که دا د هغه ذاتي حقوق وي نو څه خبره به نه وي، لیکن دا ذاتي حقوق نه دي، دې کې د دې سره سره دا اجتماعي حقوق دي، د ټولو خلکو مشترکه حقوق دي. د دې وجې نه وټ څرنګه چې یو ښه او نیکعمله سړي له ورکول ثواب دی، نو دغه رنګ یو بد سړي له ورکول په هغې باندې هغه ته ګناه هم میلاوي. نو 400 خلکو له پیغام دا دی چې وټ دا یو شرعي گواهی ده او کوم خلک چې تاسو په گواهی باندې ستاسو د شهادت موافق برابر راځي هغې له خپل وټ ورکوي، ځکه چې په دې وټ باندې ستاسو وروسته د مستقبل د ضلع 400 تیاری یا د ضلع 400 آبادي یا د هغې تنظیم سازي یا د اسلام دپاره منډې تللې ټولې هر ارڅ په دغې خلکو باندې موقوف دي. خپل داسې خلک خپل مخې ته راولئ چې هغه ستاسو د اسلامي حقوقو دپاره هم چغه وهلی شي او د دنیاوي حقوقو دپاره هم چغه وهلی شي. نو وټ تاسو د مخکې ما ذکر کړ چې دا یو شرعي حق دی او شرعي حق چې شو دا گواهی شو، گواهی چې څوک پټوي نو په هغې باندې د هغه دپاره ګناه لیکلی کېږي.